السلام علیکم دوستانو ښه لاف سترګه په سترګه راغلو سترګه په سترګه دا د ټایم کې چې کوم دی زه مروبې کې ولاړم او دا جومات دی دا چې کوم دا وینه دا لنډهار ته نه هغه کوي د غریبانو مسجد چې کوم دی دلته تقریبا دا 35-36 کورونه به وي 60-70 کورونه دي چې هغو دپاره دا جومات دا منتخب شوی او دا ټول دی چې کوم هغه دي خلک دي دی نه به زه خبره په هغه کوم ما به درته بیا خبره وکړي خو لحاظه درته د جومات لږ نشه در کوم چې دا کوم انداز کې دا تیار دی د دې دپاره دو خلکو چې کوم دی پلسترو او د هغه ضرورت دی چې دی دومره وس نشته او دا زه اوس مروبې کې یم تاریخ چې کوم دی 21/2/2021 او په دې ټایم کې زه مروبې کې یم چې دا کوم جامع مسجد دی لوی دا تقریبا د 80 تنانو کورونو جومات دی چې دا جوړ کړی دی نه لنډهار شوی دی دی هغه هم راغورځوي نو دا په کوم لنډهار او هلته نه راغورځوي چې صحیح موږ کېده و دې دپاره چې کوم دی دا ما کیمرې کې نه و ښیلی هغې نه لږ داسې چالو چې بس کومې پورې دا رسېدلو نو ورسېدو اوس دې دپاره یې پلسترو او د لاندې فرشونو او دا چې کوم هغه دی د اپسونو ځایونو مینو ضرورت وموندې چې چا کوم حضراتو څه د مخکې کېږي د الله رضا دپاره د جومات مرسته کول غواړي او کېږي ته نه الله ویر کړي نو هغو خلکو ته موږ د جومات هغه درکوو لکه دا مروبې کې دی او چې څوک راتلل غواړي مروبې ته نمبر یې درکړم څوک ورته پیسې راستول غواړي مسجد المدني نوم یې مسجد المدني نوم یې دی او په دې کې چې کوم دی د لنډهارې ګلان کو دا الګ پکې هم لګیا دی خو د پلسترې ملسترې دا ټول څیز چې کوم دی دا پاتې دی دروازو پورې لہذا موږ هغو خلکو ته دا ګزارش کوو چې چا مور وفات شوي چا پلار وفات شوي چا څه بل څه وي نو د جوماتونو کې ور کې دا صدقه جاریه ده دې کې چې څومره سجده کوي الله ته سجده کوي نو الله تعالی به نه بدلوي الله تعالی به ورته هره یوه مخه صحیح کوي نو دې چې کوم معززین دي هغو نه به زه تپوس کوم چې د تاسو چارو طرفو ته ولیدو او وینې دا کار شروع دی پکې خو لحاظه موږ درته دا د ډونیسټ خبره کوو چې صد مو د مخکې کېږي او په دې نور هغه راشي لکه پلسترې کویا پکې شوی دی کویا یې موږ د صلیخانې والا چې کوم کویا دلته ول شوی دی د جومات کې لکه دا نه چې موږ درته کوی دی مخامخ دی نو کویا هم ول شوی خو د دې پلسترو او د دروازو او د فرشونو او د بجلۍ څلور اپشنه پکې پاتې دي دبله ورته د اوداسونو پروګرام هم کوي دی لکه جومات ستر دی وړوکی نه دی خو دې پلسترې ضروري دي کوم حضرات وي کوم ملګري چا سره د پلسترو مینه وي محبت وي او کول یې غواړي پلار د مور نو چې څومره پورې سجدې پکې کېږي دا جومات چلېږي الله تعالی دوی نه دی د اوداسونو ځای دی دا چې کوم دی دا هم تیارول دي او بس نور جومات تاسو ته ښکاره دی څه پټ پناه نه دی او په مروبې کې دی اوس په دې چې کوم خلک دي هغو نه به زه پوښتنه هم کوم دا جومات چې تاسو وینئ دا جومات دی المدني مسجد نوم یې دی او جامع دی ستر جومات دی تقریبا 80 او 90 80 کورونه دی بس دی حضرات چې بیا به ما ته خبرې بیا اوس کوي نمبر یې به زه هدیه درکړم مونځ پکې دلته کې کوي او بس چې کله دا تیار شي نو بیا به انشاءالله تعالی دی ګرمي ده او بیا به هینه نه ننوځي دی د جومات ته به هینه نه ننوځي چې تاسو یې ووینئ دا نوی دی لکه دې کې دا هغه نشته چې زوړ دی نوی جوړ شو د 80-90 کورونه دپاره او دا چې کوم دی دا غسلخانې او د لټرینونو بندوبست چې کوم یې کړی دی خو لحاظه غریبي ده دلته مرداري نشته نو دی مانې دی خپل وس هغه چې کوم کړی دلته پورې راورسېدو او دا ورته زه چې کوم رالم د الله رضا دپاره ورته رالم صرف دې ته چې تاسو ته زه دا جومات ښکاره وښیم لکه المدني مسجد دی او بس دا چې کوم دی دلته د مروبې کې دی د حضرات چې کوم دی نمبر یې به درته بیا زه درکوم چې د کوم مقیمان دي تاسو ورسره خپله کانټیکټ کوئ یا مو زړه غواړي پیسې په خپله راوړئ نو راوړئ دلته به دا کار په کېږي دا جومات چې کوم تاسو ته واضحه طور باندې زه ښیم او ښکاره دی لکه پټ پناه یې چا نه دی چې دا یې چا نه پټ پناه دی مروبه غالب ګل بابا مال جوهر هل دی مسجد امیر عبدالله خان نائب امیر تاج ولی خان
او بس دا نامې چې کومې دي دا نمبر هم دي او نمبر یې درته ریپیټ کوم ځکه چې 0306 91 86 810 بیا یې وګوره 0306 91 86 810 بل چې کوم دی 0307 82 76 467 بیا یې درته یم 0307 82 76 467 دا چې کومې نامې دي د پهله نوم چې دی امیر عبدالله خان او د بل چې کوم دی نایب امیر تاج ولی خان د هغې سره د جومات کانټیکټ تاسې کول شئ نو چې چاته الله تعالی ورکړي وي ته یې د نورې ورکړي اوس په ځای دی چې کوم حضرات دي دی به درته خپلې خبرې وکړي پکې تاسو ورته خبرې امیر صاحب خبره کوه در سره خلک دې ویني جومات لرې و مالې جومات نه لرې و بل مدرسه دا مدرسه دې موږ کم از کم 2 کیلومتره مخکې غړې ګل کړي زیارت سره جوخته ده هلته به موږ مشمون نه شتله دې کې کم از کم اوس بیا اتیا له کور په دې کې خپل وړه مشمون دي دې کورونو کور کې کم از کم په دې موږ د خپلو کې دا تاسو په چاندو باندې ګرځي طریقه دا جومات راته غاپه کې وبو پکې نه وي دې صلیخانې یو کاس ورته وکړو وبې راته خدای پاک پکې وشي دې لپاره اوس مرسته رسوو کې موږ څه کاردار یو او پکې د بجلی سامان ده بجلی فټنګ پکې مکې په جومات محکمه روان ده د غسلخانو د اوداسونو ځای پکې روان ده نو که دې بارې کې تاسو موږ څه مادات وکړو پلسترې دي پلسترې هم دي پلسترې دي خو ویني به مخامخ جومات په ویني هغې پلسترې دي دا ټول شاید به تاسو مخامخ وینئ په دې کې هر څه راځي دې کې پلسترې راځي په دې کې فرشونه راځي په دې کې د ماشومانو دپاره د نورو د هغه د قرآن شریفونو د نور هر ډېر ضرورتونه په دې کې دي وایي څو اواز به کېږي الله دپاره اواز سره څه وکړئ او دا د الله کور ده و چې اباد شي نه نه مهرباني و نمبر د دغه کې شته که نه خپل 0306 عبدالخان نامه دی بس دغه نمبر مې میر کو ته پسې جومات زه چې څه د امیر صاحب ووي بس دغسې کیسه ډېر ضرورتونه بس صرف یا خو مو دې ټایم کې موږ موجوده چات پې واچولو هغه غم وکړو نور دغه چې څه هغه امیر صاحب ووي بس دغه خبره ده موږ ته بس دغه لغونې قرضوړي یو او بل پکې بس دا چل دی چې د جومات کې چې کوم ملګري وي کوم موږ مینوال وي پوه شوې د جومات کې دې سره مرسته کوي نو د نمبر مې تاسو ته درکړي او په دې نمبر تاسو کانټیکټ ساتل شئ که بیا ورته د بانک نه پیسې راستولی شي اکاونټ یې نشته نو دې سبو تاسو کانټیکټ په خپله ساتولی چې دلته غریبانو سره بینک هم نشته چې داسې بینک وي چې په هغې کې دی اکاونټ جوړ کړی خو اکاونټ دا هغه دی چې بینک ته نه لرې دی نظامپور بازار کې دی وایي دی کله چې کوم دی زه چې کوم ځای ته راغلم ولا چې تاسو دلته راشئ تاسو به دا ځای هم ووینئ په خپله او کوشش دا وکړئ دوستانو چې دې سره مرسته وکړئ په مخکې پروژه روانه ده چې څومره ده نه کېږي چې چا د پلار صدقه وي چا د مور وي چا د خور وي چا د ورور وي چا د زوی وي چې څه هغه پورې مو وي نو الله تعالی یې چې ما په لار کې د که 1 روپۍ ورکړه زه یې درته په 1000 بدلوم پوه شوې نو الله تعالی دې تاسو ته داسې واز درکړي چې تاسو دې سره مرسته وکړئ د غریبانو سره او د الله رضا دپاره ورسره وکړئ ځکه چې دا جومات دی او دا چې کوم میلار مروبې کې یم پوه شو چې غالب ګل نیکه ته نه لږ مخکې دی دا ډېر ستر مشکلات و چې 2-3 کیلومتره جومات نه ماشوم استول او بیا هلته سبق شیل نو په دې باندې دی ټیم ډېر ضایع کېدلو نو خبره دا ده چې کور سره دا جومات نو هغه کړی دی چې چا مځکه یې ورکړې الله د هغو خیرات قبول کړي خو اوس دا جومات په تاسې ما پرېښو چې څوک مینهوال وي څوک دوستان وي څوک ورسره د پلسترو هغه کوي مرسته کوي څوک د بجلی کوي چې د څه ورسره کوي نه ورسره تاسې وکړئ ځکه چې تاسې رضا پکې الله تعالی واچوي نو الله تعالی به تاسو ته په دوچنو د جانات په شکل کې دیر کې پوه شو الله مو هر و آفات نه ساته پروردگار مو د هر وسیج نه ساته و سلام